أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر جلسہ پی کے ساتھ قومی وطن پارٹی چیئرمین ریاض ایڈوکیٹ صاحب شپیتم نمبر کے امیدوار اور قومی وطن پارٹی سابقہ ایم پی اے بابر علی خان اسٹیج باندې موجود ستاسو د تحصیل ممبر حاجی ګل یوسف صاحب، زما د رشکې مشرانو عزتمندو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو دا کوم نن مشران او ځوانان چې موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته د خپل رخه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو له رخه هرکلی وایم او دا یقینداني وله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد به کوو به او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار روان وي. عزتمندو، ما نه مخکې حاجي صاحب ستاسو هم نمایندګي وکړه او زموږ هم نمایندګي وکړه. خبره هغه تقریبا ټوله تاسو ته واضح کړه. بابر هم تاسو سره خبرې وکړې. بنیادي مقصد د نن راتلو یو خو دومره ښه مشران او دومره ښه ځوانان را سره شاملېدل، د هغې لپاره موږ وایو چې راشو او وخت وباسو. دویم خبره دا وه چې راشو او تاسو سره یو څو خبرې مو وکړو، بطور جرګه تاسو ته راشو چې دا کومه مرحله چې را روانه ده د انتخاباتو، چې په دې کې تاسو یو صحیح فیصله وکړئ او د علاقې په مفادو کې د علاقې د ترقۍ لپاره مونږ ته راغلي وو چې تاسو را سره راپاسئ او زمونږ لاسونه زمونږ مټې تاسو مضبوطې کړئ او تاسو را سره راپاسئ، تاسو را سره همت وکړئ. نو دا کار به انشاءالله فتح به ستاسو هم وي، ترقي به ستاسو بیا کېږي، مسایل به ستاسو هم حل کېږي. د دې لپاره مونږ په طور جرګه تاسو ته راغلي وو. ما نه مخکې بابر هم خبرې وکړې او حاجي صاحب چې خپلې خبرې کولې نو ټولو ضرورتونه ذکر یې وکړو، خو د ګیس باندې لږ زیات زور یې واچو. داسې ده حاجي صاحب؟ دا خو زما اخري او طلب دی دغې سره تړلې یو خبره درته کوم. بابر د ستاسو د سابقه ایم پي اے ذکر وکړو، خو ډېره تاسو اندازه ولګوئ چې دا 8 کاله 10 کاله په ګیس باندې پابندي وه. پابندي ډېر په مشکله لرې شوه. دا د یوسف رضا ګیلاني په وخت کې لګېدلې وه او دا اوس تقریبا 5-6 میاشتې مخکې ختمه شوه. د هغې نه پس ته موږ کوشش شروع کړو چې دا ګیس مخکې لاړ شي، نور ځایونو ته ورسي او په هغې کې چې ستاسو طرف ته را روان شو نو رکاوټونه موږ ته ستاسو ایم پي اے صاحب په یو بانه باندې او په بل بانه باندې واچو. کله به یې راته ویل چې یاره تاسو سره ان او سي نشته، د پي کې ایچ اے نه تاسو ان او سي نه ده اخیستې، کله به یې راته ویل چې یاره د فلاني د صوبایي محکمې نه تاسو ان او سي نه ده اخیستې. نو زه په دې نه پوهېږم چې په کار خو دا وایي چې هغه خوشحاله شوي وي چې یاره زما علاقې کې کار وشو، زما د علاقې یو بنیادي مسله چې دا هغه حل کېږي لګیا ده. په کار دی چې هغه راغلی وي او هغه شکریه زموږ ادا کړې وي، هغه دا ویلي وي چې یاره دا خو ډېر ښه کار وشو او په کار دی چې زما نه پکې که څه مدد کېدی شي چې زه هغه دغه وکړم. خو دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې یو کس یو شوي کار کې رکاوټونه چې اچوي نو آیا هغه ستاسو خیرخوا دی او که بدخوا دی؟ په دې باندې تاسو پخپله سوچئ. بل عزتمندو، که ګورئ نو دا ګیس زموږ صوبې ته شهید وطن حیات محمد خان شیرپور راغلی دې چارسدې ضلعې ته او شبقدر تحصیل ته زموږ مشر ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور راغلی. حکومتونه نور هم د ډېرو خلکو تېر شوي، چا یو انچ پیپ اچولی دی؟ نه. که شوي دی نو هغه صرف او صرف د قومي وطن پارټۍ او یا د ملي رهبر په لاس شوي. دا تاسو تسلي ساتئ
چې که تاسو هغه کامیاب کړئ تاسو هغه له طاقت ورکړئ لکه دا څلېرویشت ورځې چې دي دا ستاسو د همت راځي او په دې کې موږ تاسو نه صرف دا خواست کوو چې تاسو دا ووټ چې اچوئ دا صرف یو پرچی نه ده دا تاسو خپل نماینده ټاکئ چې تاسو هغه باندې اعتماد وکړئ هغه له دا طاقت ورکړئ چې تاسو هغه خپل نماینده وټاکئ نو بیا به هغه هم د حکومت نه ښه په کلکه او ښه په سخته غوښتنه کولی شي چې یاره زما د علاقې دا ضرورت دی که هغه د ګیس په شکل کې وي که هغه د بجلی د مسایلو خبره وي که هغه نور کوم داسې وي نو کلکه غوښتنه به کولی شي دې کې زموږ دې له راغلي چې تاسو راپاسئ را سره او موږ سره لاس مضبوط کړئ او د هغه لاس په صحیح طریقې سره چې تاسو له صحیح طاقت کې ورکوئ نو هغه به په دې باندې کېږي چې د شپېتم نمبر حلقې نه چې ورله بابر ورکړئ چې د لارو کوڅو او د نور مسایلو چې دی د صوبې سره چې کوم تعلق لري چې هغه بابر ورسره مدد کوي او په مرکز کې چې دی چې هغه تاسو له اواز صحیح اوچتولی شي نو دې خواست له تاسو له راغلي زما دا یقین دی چې تاسو به زموږ دا جرګه چې ده دا به منظوروئ تاسو به راپاسئ په دې باندې او دا به ګڼئ چې دا الیکشن چې دی دا ستاسو خپل الیکشن دی دا به ګڼئ چې دې الیکشن ته تاسو ولاړئ که هغه قومي الیکشن دی او که هغه صوبایي الیکشن دی چې تاسو په خپله ولاړئ او څنګه چې ځان لپاره سړی ګرځي ځان لپاره ووټ غواړي نو هغه شانتې به ګرځئ هغه شانتې به دا ووټ غواړئ او دم داسې که مونږ قومي وطن پارټي کامیاب وکړو نو زمونږ علاقې کې به ترقي کېږي زمونږ مسایل به حل کېږي نو فایده به چا ته رسېږي تاسو ته به رارسېږي دا دې سوچ سره زما دا خواست دی تاسو ته چې راپاسئ او دا څلېرویشت ورځې تاسو محنت وکړئ انشاءالله د 28 جولای نه پس ته به موږ ستاسو خدمت سلسله شروع کوو به دې ځل چې راسره بابر راکړئ بیا به رکاوټونه هېڅ قسمه نه وي او انشاءالله ګیس به هم راځي د سړکونو مسلې به هم حل کېږي د بجلی مسله به هم حل کېږي او انشاءالله که نور کوم ضرورتونه دي هغه به هم کېږي روزګار به هم کېږي دا سلسله به دا ټوله علاقه به د ترقۍ په لار بیا روانه شي بیا د هغې ملګرو د هغې مشرانو د هغې ځوانانو چې چا نن موږ سره شمولیت اختیار کړو یو ځل بیا د هغوی مشکور یم حاجي صاحب هم سهار وختي نه موږ پازاب کړی دی زما خیال ما سره دا لسم پروګرام دی سهار نه دا د سهار 10 بجو نه شروع یو مسلسل زموږ دغه روان دی د هغه هم ډېر مشکور یو چې موږ سره وګرځېدو موږ سره هر ځای کې دغه وکړو د ټولو ملګرو زه ډېر زیات مشکور یم او تاسو ته زه شاباشي هم در کوم دا هم تاسو نه دغه کوم چې همداسې همت که تاسو جاري وساتلو انشاءالله کامیابي به ستاسو وي کامیابي به زمونږ وي او داسې کارکنانو باندې ما ته فخر دی زه هغوی ته سلام پیش کوم تاسو چې راکم همت کوئ اخر کې یو ځل بیا ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم په دې ګرمۍ کې په دې لنډ تنګ وخت کې زما خیال پرون به درته اطلاع شوي او تاسو دومره ګڼ تعداد کې راجمع شوې دا کم عزت هم موږ له راکړو دا کم د مینې او د اخلاص اظهار هم وکړو ستاسو دا مینه ستاسو دا اخلاص به زه همیشه یاد ساتم ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره هر وخت حاضر یو او څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا د خپل وینې قرباني ورکړې وه د قوم لپاره که د وینې ضرورت وي وینې قرباني به ورکوو